عوام के मफादात का मैं उसी कमेटी तासीर नाना साहब के दस्तूर अमल और ज़ाब्ता इखलाक के खुद भी खिदमत करूंगा और आवाम को भी इसका तलकीन करूंगा। मैं अपने फरज़ ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، ډېره ښه ورځ ده چې دغه ځوانان دغه علاقې دا محسوسه کړه چې موږ ته یوه اداره په کار ده چې دغه علاقې خدمت وکړي. دا اول واره دی چې حلق اخیستی دي والله بالله صرف تحصیل نانا صاحب نه دا ګرد علاقه داسې بولم لکه خاصه که ورونه او د دوی سره غلطي داسې ورته رغم لکه ولوی ته یو پلاس ته چې سړی ورته راشي او له دوی ته هم دا توقع ساتو چې موږ ته هم غلطیانو راته راشي. انسانان په انسانانو کې کمی شته، کمزوري شته. او یو خبره بله درته کوم، نن دغه میډیا په حواله باندې دا یوه خبره درته کوم چې هغه قوتونه چې یا د درو په صورت کې دي یا د پنځو په صورت کې دي یا د شپږو په صورت کې دي او دلته بدامني جوړوي یا دلته خپل سرپرستي جوړوي، دا د خپلې بسترې په عزت باندې ګوري. که منشیا فروشي کوي، که دلته د لوچګانو نن الحمدلله په دې چې موږ ډېر فخر کوو چې د هر یونین کونسل څخه یو ډېر خوندور تکړه پیاوړي ملګري دا دغه څو چې زموږ دوی ته خپل فریاد سنولی سو، نو دا ډېره غټه خبره ده. بیا زموږ علاقې الحمدلله د امن علاقه ده، خو بیا هم چونکې مسایل ډېر دي په هر حواله باندې، نو دا یو قسم زموږ لکه منیسټران زموږ مشران نو زموږ دوستي دغه دوی پوره کولی شي انشاءالله. دوی ته موږ مبارکي ویو، الله تعالی د دوی ته اتحاد او اتفاق ور نصیب کړي. ماجد فقیر محمد مرحوم ودا ولسی کمیٹی تحصیل نانا صاحب پشین التیا اقرار کرتا ہوں کہ میں کسی لالچ دباؤ نسلی لسانی سیاسی علاقائی اور ہر قسم کے تعصب کے بغیر اپنی پوری ایمانداری اور تمام صلاحیتوں کو بروکار لا کر تحصیل نانا صاحب کے عوام کے مفادات کا میں اسی کمیٹی تحصیل نانا صاحب کے دستور العمل اور ضابطہ اخلاق کے خود بھی خدمت کروںگا اور عوام کو بھی اس کا تلقین کروںگا. میں اپنے فرائض حسن طریقے سے سرانجام دوں گا اور دیگر کو بھی اس کی ترغیب دوں گا. مبارک
Hacı Sam mübarek. program da راغب ټول مېلمانه زموږ قدرمن مشر حاجي عظیم لالا او ډي ډي نانا صاحب ګلاسم کاکړ صاحب عبدالله خان صاحب او د رود مناظر د یونین کونسل برشان د یونین کونسل چرګان د یونین کونسل منصوري د یونین کونسل مرغه کریازي ټولو سپین ږیرو ته ښه راغلاست وایي شاه زمان صاحب او نور دغه سیمې تر کوم مېلمانه دي لکه سرور پانیزی صاحب او ټولو ته د دغه شکریات راکوم چې راغلي زموږ پروګرام یې ورنک ورکړی زموږ پروګرام ته ښایست ورکړی او دغه سره سره له موږ سره چې کوم د سوشل میډیا سکرین کسان دي مطیع الله افغان صاحب د ولس غږ والا عمران خانزي چې عمران خان په دغه نامه باندې فیض دی عمران خانزي د هغه شکریه ادا کوم او د رحمت جرګن موج چې رحمت الله کاکړ سرچلي ډېر فعاله چینل دی او له دغه سره سره د پرزدان موج خانزي شکریه ادا کوم چې راغله زموږ پروګرام یې ښایسته کړی زه اوس له دې نه بعد زموږ د کوم درانه مېلمانه راغلي دي هغوی ته د مختصرې وینا زحمت ورکوم تر ټولو له مخکې زموږ ښایسته سپین ږیري حاجي شاه زمان صاحب ته خواست کوم چې راشي په مختصر انداز کې د البرداري او تکلیف ته خپله وینا وکړي حاجي شاه زمان صاحب د ټولو په اجازه یقینا د علاقایي اتحاد یا دغه کومه کمیټې چې ده یقینا موږ په دا ډېر خوشحاله چې دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده ډېره ښه ورځ ده چې دغه ځوانان دغه علاقې دا محسوسه کړه چې موږ ته یوه دا اداره په کار ده چې دغه علاقې خدمت وکړي دا اول واره دی چې یوه په خانوزۍ کې دغه حلف واخیستل سو دوی ته ما وویلې دا حلف لږ په طریقه واخلئ چې نور خلک هم بیا له موږ زده کړي ویلې موږ مساریان یو دوی له موږ بیا کسران دي چې موږ پر سمه روان سو بیا دوی هم پر سمه روانېږي نن د خدای مهرباني ده چې نن دا کوم په لاین کې خلک ولاړو دا ګرد دغه بېغرضه خلکو دغه ګرد دغه ښه خلکو دا که په ځوانانو کوم هم ښه خلکو که په سپین ږیرو کوم هغه ډېر ښه خلکو دا خلک چې په همت وکړي دا خلک چې په راپورته سي نو بیا به ته یقین وکړي چې دغه علاقه به له امن ځه ډېره له بدامنۍ به په امان سي له منشیات فروشۍ به په امان سي له اختلافه به په امان سي دا به ګرد پر یوه ځای باندې سره رواني پخوا به ملیاتي الکشن کېدل ډېر له مخه نو به له خانوزۍ زه ملک ملادات کاکو راووتی له دلسوري زه به ملک عبدالرب کاکا راووتی له روده به د مستري اعظم جان راووتی یا به مولید عبدالله صاحب لا خوا رالی له دې خوا به ملک نصرالله اکا او هغه ملک غفار اکا راووته مګر ما په یاد دی دغه خلکو به دونه ورورګلوي سره کوله چې بیخي به ډېر یو د بل خیال به سره ساتئ یو د بل عزت به سره ساتئ د علاقې ته به امن ورکاوه نن ته خبر یاست چې وطن پر کوم رخ روان دی خلک په کوم رخ روان دي غلاوې څو شوې بدامني څو ده په موږ چې دا د دنیا خلک رالوېدلي دي چې موږ ته غلطې اشارې راکوي موږ د هغو په خولو کوو نو هغه اوس ملیاتي دغه چې دی هغه اوس دا کومک نشي کولی هغه د یو پاټۍ خلک راشي هغه دغه ډول نه دي لکه دا نن چې ورونه سره ولاړو دوی حلف اخیستی حلف یې په څونه ښه طریقه واخیستی مجیب صاحب څونه ښه الفاظ وویل که پر دغه باندې موږ عمل سره وکړو که پر دغه باندې موږ سره وګورو دا ستا هغه ته دا اوس ګوره مخ له تی ولاړاست اول موږ الف اخیستی دی مګر مخ له تی ووتاست دغه به اوس نور خلک هم دا سوچ کوي که دلته د نانا صاحب غسي کالته د خانوزۍ غسي کالته د بوستان غسي دا خلک سره پر یوه ځای سي ولا که یا بدامني ووینې ولا که یا اختلاف ووینې ولا که یا بد ووینې دا ګرد
دغه به فرد شم جوړي لکه ازموج چې په سوچ کې دی نو دغه غواړو چې خدای تعالی د وتی ته کومک درکړي له سیاسته د لوړ سي دا ممبران ته زه دغه یم که د باندې پرایویټ ټرک کوي ویکه په دغه فورم کې به سیاست نه وي په دغه کې به دا نه وي ته زما ملګری ته نه په دغه کې به ودغه ته ګورې چې باید زه حقدار یم زما کار دی زه کوم که دغه حقدار دی په دغه به د پارټیانو ته اهمیت نه ورکوو دا به غیر پارټي تنظیمي دا به غیر پارټي خلکي دا به صرف د دو په ذهن کې به یو ګایي خدمت او د عوام خدمت زموږ د مولادات کاکو یو شعر به پخوا وایه ول ده ویلې ول زه د قوم په خدمت کې سرګردان یم د سایوان سایه پر سر په لمر روان یم هر یو پر سر باندې د سایوان سایه ودروي د دغه ځپلي قوم د دغه خوارانو خلکو د دغه مسکینانو خلکو د دا شاوخوا پیلاوېدلي غریبانو خلکو ته یو ځای اواز نه رسوي د هغو اواز ته یو ځای ورسوي ته یې هم همت وکړئ موږ به هم همت سر کوو ته یې هم کومک کوئ موږ به هم له تاسو سره کومک کوو انشاءالله دا علاقه به پر دې لار روانوو چې پر ډېره ښه طریقه به بیا وي امن به غواړو خوشحالي به غواړو دغه اختلاف خوافدي دغه به ورکوو خدای تعالی ته ستاسو ګردو د مبارکي ته مبارک سي ستاسو راله ستاسو د خپل حال په وخت سي ته ته مبارکي درکړو ورته زما له طرفه زما د کلي له طرفه زموږ د عوام له طرفه په ډېر پراخ زړه له کومې ورته ګردو ته موږ مبارکي درکوو خدای تعالی د ستاسو ژوند په خیر کړي خدای تعالی د ورته کومک درکړي دا ځپلي قوم خدمت وکړي ډېره مهرباني ډېره شکریه بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټول سامعینو ته زما له طرفه سلامونه او څومره میلمانه چې دلته راغلي دي معززه زموږ د علاقې قابل اعتماد شخصیات که ځوانان دي که سپین دي خاص کر عجب لازم لالا شریف لالا او ملک سرور او دغسې نور ډېر خلک راغلي دي نو الله رب العالمین د ودوی ته د دې سیله ورکړي الله د ودوی ته د دې عوض ورکړي له هغه بعد زه تر ټولو له مخکې د محمد رحیم کاکړ شکریه ادا کوم چې هغه په دې تحصیل کې ډېر خواري وکړي او موږ ته خپل تحصیل راکړي موږ د خپل تحصیل خاوندان کو چې په ژبه سره پوه سو بیا خو ډېره ښه ده دویمه شکریه زه د خانوزۍ د کمیټۍ ادا کوم چې هغو موږ ته یو لارو لیکه راوښوله یو سباونه راوښوئ یو د ژوند طریقه کار یې راوښوئ چې دا ژوند پر کومه طریقه ته راځي نو الحمدلله کله څنګه چې په خانزۍ کې هره ستونزه هره ستړګې راغلې ده کمیټۍ هغه حل کړې ده یعنی کله نه دی په پریشانه صرف د کمیټۍ یو څه کسان دي هغه دا مسلې حل کوي نو دا زه د خانوزۍ شکریه ادا کوم د خانوزۍ دولت شکریه ادا کوم چې هغه موږ ته دا شی راوښول او دویمه خبره عزیزانو دا کومه چې دا علاقه چې ده دا مځکه چې ده دا وطن چې دی دا مور ده د مور سره غداري کول دا د حلالونې سړي د حلالونې زوی کار نه دی نو موږ د دې تحصیل یو حلف اخیستی دی دا کم تحصیل چې زموږ د کم تحصیل خاوندان یو نو د خپلې مور سره او د مور بیا خپل بچان دي بچان یې د تحصیل چې کوم افراد دي چې څوک دي دا د هغه بچان دي نو د خپلو ورونو سره د خپل اولاد سره د چا به د اولاد په درجه کې د چا به د ورونو په درجه کې نو څوک که له ورونو سره یا له اولاد سره غداري کوي یا خپل ذاتي د ذاتیاتو دپاره د خپله کمیټۍ د خپله عهده استعمالوي نو زه خو دا وایم چې دا ډېر بدبخته انسان دی پر ځمکه باندې چې ټول تحصیل پر ده باندې اعتماد وکړي او دی راولیار سي د خپل ذاتي مفاد دپاره دا کمیټۍ یا د کمیټۍ عهده استعمال کړي دویمه خبره عزیزانو ما ته څه راپېښه ده چې زه مطلب دا خلک پر ما باندې اعتماد وکړي کور یې ودان خو ما ته دا راپېښه ده چې دا دومره وخت ما د بندې تر کړی دی زه له 1992 زه د بندې وتلی یم له د علاقې زما دنیا لیدلې ده کم سے کم یو 18 ملکونو خو به تللی یم پاکستان خو مګر راوښتی خو چې هر ځای وګرځم د خپل وطن مینه او د خپل د وطن خوند او د دغه زموږ د عزګلوۍ خوند د دا ناستې خوند والله که ما یا په پیرس کې لیدلی دی یا ما په ماسکو کې لیدلی دی یا ما د دنیا په ترکیو په استنبول په جرمني او په فرانس کې لیدلی دی ما د دنیا ګر ملکونه ولده مګر کم خوند چې دغه زموږ سپېره خلک یو کم خوند چې زموږ په مابین کې سته که چیرې اعتماد او اخلاص موږ رامخته کړو انشاءالله د دې وطن خوند عزیزانو په یوه ځای کې هم نسي اخیستی زه به یو کوچنی د یو سړي مثال درکړم دا ته را په سلو انسانان درښوم
چې تللي دي په امریکا کې 10 کاله تر کړي دي، په لندن کې 20 کاله تر کړي دي، په ایټالي کې 25 کاله تر کړي دي، مګر له هغه باوجود چې برته سپین ږیري شوي دي. په کوم ځای کې چې نن موږ ولاړ یو دا ځای ما انور پرین نومېدی، دا ما هغه ته ورکړي، دا پر انټرنیشنل یو کمپنۍ و، په هغه کې 25 کاله GM اوسېدی، مګر هغه سړي جرمني علاقې مفت کور یې ورکړی و، مفت سولیات یې ورکړي وو، جرمني علاقې، ایټالي علاقې، دنیا تمام ملکونه او ښارونه علاقه رالی ما ته خواست وکړي، ویل دا ځای راکړه، زه دلته په داسپرا علاقه کې له تا سره اوسم. هغه سړی پر ایټالي یې خوند نه واخیستی، په جرمني یې خوند نه واخیستی، دغه علاقې له رالی، نن هغه نسته، مړ دی، خدای دې وبخښي. خو صرف دا درته وایم چې د دنیا هر ښار نه ولاړ سې، د دا خپلو عزیزانو خوند، د دا خپلو عزیزانو مینه دا یو ځای هېڅوک نسو پیدا کولی. نو په دا غلطفهمي کې باید چې رانسو، دا زموږ مور ده، دا وطن، دا علاقه زموږ مور ده، او دا کمیټۍ موږ د مقابلې دپاره نه ده جوړه کړې چې خانوزۍ کمیټۍ ده، نو موږ هم کمیټۍ ورسره جوړو مقابلې، یا موږ ته به خانوزۍ لکه حاجي عظیم لالا چې وویل موږ ته به د خانوزۍ کمیټۍ سات راکوي، موږ به د خانوزۍ کمیټۍ ته سات ورکوو، بوستان به موږ ته سات راکوي، موږ به بوستان ته سات ورکوو، یو د بل مقابل به نه جوړوو، یو د بل مددګار او مشاور به جوړ شو. او دویمه خبره دا ده چې دا زه په دې دغه کې ډېر اکټیو یم، هغه له دې وجې عزیزانو ما دلته پر دا روډ باندې د خاورو یو سپرې کوټې جوړې کړې دي، د هوټل په شکل کې، د دکان په شکل کې، صرف د دې دپاره چې دا علاقه آباده شي. دا بادي ما په اسلام آباد کې هم کولی سوی، دا بادي ما په کراچي کې هم کولی سوی، په کوم پیسو چې ما دلته دا مځکې اخیستې دي، په ایمان درته یم په هغه شپو کې په کراچي او په اسلام آباد کې ډېر جایداد پکې دی مالیا، چې دلته یو هوټل زما یو عزیز، زما یو 15 عزیزان به کار کې کوي، دلته یو سرویس یو زما 3 سپرکي عزیزان به کار کې کوي، دلته یو دکان زما به یو 2 عزیزان کار کې کوي. نو د دې دپاره ما دا خپله سرمایه، دا خپل وخت پر دا سټیج باندې ولاړ یم، هلک مې اخیستی دی، والله بالله صرف تحصیل نانا صاحب نه، دا ګرد علاقه داسې بولم لکه خاص که ورونه، او د دوی تر غلطي داسې ورته رغم لکه وزوی ته یا پلار ته چې سړی ورته رژي، او له دوی ته هم دا توقع ساتو چې موږ ته هم غلطیانو راته راځي. انسانان دي، په انسانانو کې کمی شته، کمزوري شته. او دا یو خبره بله درته کوم، نن دغه میډیا په حواله باندې دا یوه خبره درته کوم چې هغه قوتونه چې یا د درو په صورت کې دي، یا د 5 په صورت کې دي، یا د 6 په صورت کې دي، او دلته بدامني جوړوي یا دلته خپل سرپرستي جوړوي، دا د خپلې بسترې په عزت باندې پوه کړي. که منشیا فروشي کوي، که دلته د لوچګانو ملګري کوي، یا خپله لوچه دی، دا د توبه وکاږي، والله و توبې ته مجبوره کړم، نو چې په بېعزتۍ ورته مجبوره کوم، په عزت ته اوس لا توبه وکاږي. زموږ دا عهد کړی دی په دا علاقه کې نه موږ حرامي پرېږدو، نه موږ سمګلر پرېږدو، نه موږ منشیا پرېږدو، او نه د بل چا په یعنې د بل چا توپک د ده پر وړه باندې پرېږدو چې بیا موږ ته نومونه راخي چې زه د فلاني سړی یم، زه د فلاني سړی یم. زه بې حیثیت چیرمین تحصیل نانا صاحب، زه د الله بنده یم، د الله زما سیوا، والله که د سړي د خار وخورم، که د سرکار تلیفون راسي، که د عوام تلیفون راسي، حق به کوي، حق به کوو، او پر حق لاره به سره ځو. زه د ټولو شکریا ادا کوم، د مېلمنو هم، د ممبرانو هم، د راغلو خلکو هم چې هر چا په دې کې محنت کړی دی. خاص کر رحمت الله چونکې زما خوریی دی، د خور زوی مې دی، دا بنیاد ګرځه هغه یشی دی، نو زه هغه ته دا درکوم. او یو ګلدسته ما سپیشل راوړې ده، زه هغه ته دا ګلدسته پېښوم، او دغه دا نور خلک چې دي هغو ته به هم دغه احساس، دغه شی میلاو شي چې یاره دغه یو هلک و، پر سر یې دا اور ولګوئ، ګرد علاقه، ګرد تحصیل یې دي پر یو ځای کې. راسه زم په ځان کې دا شعور پیدا کړم، راسه زم په ځان کې دا فکر پیدا کړم چې یاره زه مو علاقې ته یو سوچ ورکړم. الحمدلله نن په دا کوم ځای کې چې موږ سره ناست یو، ټول قومونه سره ناست یو، د ټول کلو خلک سره ناست یو، د تحصیلانو خلک سره ناست یو، د کونسل خلک، یونین کونسل خلک سره ناست یو، د مختلفو قومو خلک سره ناست یو. الحمدلله زه خو دا درته یم، والله زه داسې محسوب کړم لکه زه چې د کور په مابین کې پر خپل غریب باندې ناست یم. داسې محبت او داسې شفقت زه له خپله ځانه دا محسوسوم، او د دوی هم دا غواړم، او څوک چې دا اوري نو هغو ته هم دا وایم چې وروره په شفقت، په عزت دغه ژوند به سرته دا ژوند په نفرت نه ترجي، ژوند د نفرت نوم نه دی، دا ژوند الله یو واره موږ ته راکړی دی، بار بار یې موږ ته نه راکوي. نو دا یو ژوند باید چې موږ د یو د بل د خیر په کار، د یو د بل په تکلیف باندې سره تمام شو، او یو د بل په فایده باندې سره ورسو. هر سړی به دا کوشش کوي. یوه خبره په آخر کې دا درته کوم، که یو ستړی چا وسا کوي د کعبې تر تګ، یعنی د پښو تر تګ، د کعبې د پښو تر تګ، والله دا علماو لیکلي دي چې دا ثواب لري. په دغه اراده باندې
دغه خدمت ته لاس ور واچوئ انشاءالله که خدای کړي وو الله به زموږ وروستۍ ملګري کوي. زه اوس یو ګلدسته ده دا ور احمد ته ورکوم سپېشل چونکې دا ټوټل ترتیب ما ته معلوم دی او الله ته معلوم دی ما ته معلوم دی نورو ډېرو ملګرو محنت کړی دی مګر په شروع کې چې کوم سیستم دا راپورته کړی دی د ده زه دغه یو ډاډ ورکولی سم او دا دعا ورکولی سم چې الله تعالی به نور مدت ته دا سوچ ورکړي چې نور علاقان سره یو کړو اتفاق او اتحاد سره یو کړو. الله د زموږ اهمي او ناصر سي الله تعالی د زموږ مددګاره سي. زه د ټولو ممبرانو د ټولو راغلو خلکو شکریه ادا کوم. والسلام. خالد دعا وویل نو خالي علما خالد دعا د پاره نه خبره خونم دغه زموږ په ځل کې صحیح خبره ملګری نه چې نا وخت دی بس وته چونکې چې دعوت نه مناسب نه وای خدمت له طرف یو اجازه ته ډېر مهرباني کور ودان بس مختصر طور نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. درود شریف یو راوي اسید صلی الله علیه وسلم. زموږ مشرانو خبره وکړه د دوی موږ شکریه هم ادا کوو او په دا باندې موږ ډېر خوشحاله سو چې زموږ د علاقې زموږ د د اورېدلو والا څوک نه وو. یعنې موږ ته ټول علاقه معلومه ده چې باید چاته ووایي دا خپل د زړه فریاد و چاته سناو کړو قطع نظر د سیاست زودي خو زموږ دغه نه وو. نو نن الحمدلله په دې چې موږ ډېر فخر کوو چې د هر یونین کونسل څخه یو ډېر خوندور تکړه پیاوړي ملګري دا دغه سو چې زموږ و دوی ته خپل فریاد سنولی سو. نو دا ډېره غټه خبره ده. بیا زموږ علاقې الحمدلله د امن علاقه ده خو بیا هم چونکې مسایل ډېر دي په هر حواله باندې نو دا یې قسم زموږ لکه منسټران زموږ مشران نو زموږ دوستي دغه دوی پوره کولی سي انشاءالله. دوی ته موږ مبارکي ویو الله تعالی د دوی ته اتحاد او اتفاق ور نصیب کړي او خدای تعالی د موږ ته دا دغه راکړي چې موږ د دوی تر زیر نګراني یعنې واوسېږو او زموږ چې کوم هغه ضرورت هغه دوی پوره کړي یا تر چا پورې ورسوي. خو بهرحال داسې ده دا یوه علاقه ده باید هم د علاقې مسایل د علاقې دغه پر مساوي بنیاد باندې تقسیم کېږي پر هر شی چې مطلب دغه کېږي چونکې یو هډکواټر وي در علاقې نو هر شی باید د هډکواټر باندې دغه وي نو دا زموږ د علاقې د ټول علاقې دپاره ګټه ده ځکه د روډ د غرشنان لاغه سره بیا د چرمیانو بیا د غرو زموږ علاقې دورې تر کومه ځای پورې نو دا چې داسې هر شی چې چونکې زموږ مرکز هم ښکاره دی زموږ هډکواټر هم ښکاره دی هر ترقي شی چې راځي یا تعمیرات یا عمارتونه جوړېږي هر شی چې وي باید هم هغه پر دغه باندې دا کمیټې ته موږ دا خواست کوو دا زموږ خبره باید یعنې دا نوټ کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب فاغفر ذنوبنا ويا ستار العيوب فاستر عيوبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك واتباع سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم احفظنا من الآفات اللهم احفظنا من المصيبات اللهم احفظنا من شر الشياطين ومن شر الناس. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.